بلکې نبی علیه السلام سره به یو ماشوم الګ راتلو د نبی علیه السلام خدمت مې کو او دغه ماشوم الګ يهودي کله دا ماشوم بیمار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس لاړ او چې دې څنګه تپوس لاړ نبی علیه السلام د دې يهودي ماشوم سر ته چې کوم دې پلار ولاړ پلار یو ته ناست کټ کې نو نبی علیه السلام دغه يهودي بچی پلار ته وې استاد په هغه الله قسمی کوم الله چې حضرت موسی علیه السلام دا په حق باندې پیغمبر را لګره دي دا راته وایا چې په تورات کې زما صفاتونه وو کنو نو دی يهودي وی په تورات کې ستا صفاتونه نو دروغ وي هغه ماشوم بچي په کټ کې پروت دی غره پاسې دی الله پیغمبر زما دی په الله باندې قسمی چې ستاسو صفاتونو نه تورات ډک دی په هر پاڼه باندې ستاسو صفات لیکل شي او هغه ماشوم کلمه د ایمان وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان په نبی علیہ السلام راوړ چې کله وفات شو په دغه مرض کې صحابه ته نبی علیه السلام او فرمایل دا ماشوم مسلمان دی د کفن او دفن پروګرام وکړي جنازه په نو صفاتونه د نبی علیه السلام د تورات په هر ځای کې کوم دي لیکل شي د نبی علیه السلام د سترګې مبارکي غوګونه مبارک پوزا د هر اندام غوګونه شکل مبارک دا ټول نبی علیه السلام د تورات او زبور او انجیل په دغه ټولو کتابونو کې موجود